په خپل مال په خپله خاوره په خپل عزت چې ووژلی شي ته شهید یې. انا لله و انا الیه راجعون. مولانا خانزیب صاحب شهید شو، نامعلوم افراد په باندې فایرنګ وکړو او د هغه سره نور هم څه کسان چې کوم دی نو هغه زخمیان شولو. یو ځل بیا ډېر د افسوس مقام دی او ډېر د غم او درد مقام دی چې څو ورځې مخکې تقریبا 2 ورځې مخکې یو مولانا صاحب شهید شو، نن ورپسې بل مولانا صاحب هغه شهید شو. نو ډیر افسوس او ارمان په باندې رااله او ډیر د زړه نه په باندې ودرېدلو او یقینا چې چرته کې زمونږ مسلمان رور باندې ظلم کیږي نو په هغه ځای کې موږ له پکار دي چې خفه شو په باندې خفګان په باندې وو. نو مولانا خانزیب صاحب یو بهادر انسان وو، یو نډر انسان وو، ډیر زبردست د خپل قوم د پاره یو اهم لیډر وو. زه څه ووایم چې د دې نه بعد د دغه خلکو د پاره د ده په شان دی خولور او زړور یو لیډر چې کوم دی نو هغه را پیدا شي. خو به هر حال بیا هم دې نه نور هم تکړه تکړه خلک په باجوړ کې شته دی، ډېر خدمات یې موجود دي او کوي لګیا دی، ډېر زیات خدمات هم کوي. خو صرف افسوس په دې خبره باندې دی چې زمونږ ملک کې څوک چې کوم دی نو هغه په امن باندې نه دی، څوک چې کوم دی نو هغه سیف نه دی، بلکې دا د حکومت ذمواري هم جوړیږي چې زمونږ داسې خلک چې کوم دی نو هغه سیف کړي او هغوی چې کوم دی نو محفوظ وساتي. خو به هر حال هغه طرف ته نه ځو. بس دا مې درته یو خبر درکو د درد او د غم چې مولانا خانزیب صاحب هغه د دې دنیا نه لاړ. په خپل مال په خپله خاوره په خپل عزت چې ووژلی شي ته شهید یې. خو د دې شهید په نامه باندې زموږ نه قاتل رکی په دې خاوره کې. تاسو ګورئ نه چې کله زما د وژل شوي جنازه نو په ځای د دې چې په قاتل باندې خبره وشي، په ځای د دې چې په ظالم باندې خبره وشي، نو موږ د شهادتونو فضیلتونه به بیانوو. هلکه په دې خبره وکړه چې د دې سړي کونډه پاتې شوه څه به کېږي، د دې انسان ماشومان یتیمان شو څه به کېږي.